بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د دې آیات نه الله رب العالمین یو شپږم نمبر نعمت هغه په دې بنی اسرائیل باندې ذکر کوي چې د نبی علیہ السلام په وخت کې کم بنی اسرائیلو نو هغه ته یو بل نعمت ذکر کوي چې تاسو په پلارانو باندې ما یو بل نعمت هم کړو او هغه نعمت دا و چې اصل کې د بنی اسرائیلو چې کله د سخی عبادت وکړو موسی علیه السلام واپس راغی او دوی ته وویل چې تاسو توبه ده چې تاسو به یو بل قتلوئ یا د کوم چې شرک کړی دی او د کوم چې شرک نه دی کړی دا کوم چې موحدین دا به رالګي او دا به دا مشرکان قتل کوي چا چې دا شرک کړی دی پرون هغه روایت پکې مونږ ویلو نو د هغې نه وروسته بیا الله رب العالمین د دیو نه د دې توبې دپاره یو اویا کسان یو روایت دا ده دا راجح قول دی دوه روایت لري پکې خو راجح قول دا دی چې موسی علیه السلام د ځان سره 70 کسان د دې بني اسرائیل نه چونی دا کسان کوم چې خیاران خلک وو جرګماران خلک وو مشران خلک وو دا ځان سره واغستل او بیا کوه تور ته لاړ بیا میقات ته لاړو د الله ملاقات ته لاړو هلته الله رب العالمین په مخ کې دیو توبه ویستله او الله رب العالمین د موسی علیه السلام د الله څخه خبرې وکړې ظاهره خبره چې دیو څخه الله د عام خلکو څخه خبرې نه کوي خپل پیغمبر څخه خبرې کوي نو موسی علیه السلام سره گفتگو شنیدو شو نو موسی علیه السلام ته الله رب العالمین وې چې دیو توبه داره چې دا به یو بل قتلی یا به دا کوم چې موحدین دا به دا مشرکین قتلی دا دیو توبه ده نو چې کله دا واپس را روان شو نو د موسی علیه السلام د خلکو وې چېرې دا خو صحیح ده خو موږ به تا باندې ډایرکټ داسې ایمان نه لرو موږ به تا باندې په غیب باندې ایمان نه لرو تر څو پورې چې موږ الله په خپله لیدلی نه یعنې یو قسم بېادبي وکړه دویمه خبره دا وکړه چې ګور سره د دې نه چې دا خو مؤمنانو خو مسلمانانو خو دې باوجود پیغمبر ته څه ووایې ولن نؤمن لک موږ به تا باندې هرګز ایمان نه راوړو تر څو پورې چې موږ الله په خپله نه یې لیدلی په دې وجه باندې دا ډېره خطرناکه خبره وکړه د الله په شان کې ګستاخي وکړه ذکر دنیا د سترګې چې کم دی نو دا دې لایق نه دي چې دا الله وویني په دې سترګو باندې څوک الله نشي لیدلی دا اهل سنت والجماعت عقیده ده البته په آخرت کې به دا ټول مسلمانان چې کوم دي د ټول نه غټ نعمت په الله رب العالمین فرمایي نبی علیه السلام فرمایي چې د آخره او لوی نعمت به دی چې الله رب العالمین به اعلان وکړي جنتیان ته به اعلان وکړي چې تاسو ته هر څه میلاو شو ټول نعمتونه ته میلاو شو جنتیان به چې الله بالکل موږ ته هر څه میلاو شو موږ راضي یو موږ خفه نه یو موږ هېڅ هم نور هم نه دي پکار الله به چې یو نعمت اوس هم پاتې دی جنتیان به حیران شي چې الله دا بله څه نعمت دی د دې نه نور نعمتونه کېدی شي نو الله رب العالمین به ورته راښکاره شي دوی به الله دیدار کوي او الله به ییني صحابو تپوس وکړو یا رسول الله دومره ګڼ خلک به څنګه الله ییني نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې سپوږمۍ چې تاسو موږ ته ګورو نو دا چا نه پناه کېږي نه پناه کېږي د ټولې دنیا نه ورته خلک ګوري خو د هېڅ چا سر نه پناه کېږي سپوږمۍ موږ نه یینو دغه شان به الله دا به ییني په جنت کې خلک نو د جنت سترګې اگر دې لایق دی چې الله ویني خو په دنیا کې د دنیا سترګې دې لایق نه دي چې هغه الله ویني او دویم دا چې دا دیو دا بېادبي وکړم چې بېادبي کله وکړم الله رب العالمین په دیو باندې مرګ راوستاري کې استمړه کړو د دغه مرګ مختلف صورتونه یا خدا چې په دې باندې یو تیزه چغه وشو د هغه چغې د وجې نه دیو ډایرکټ استهلاک شو مړه شو او یا دا چې په دې باندې تندر راوغورځېد د اور تندر پرې راوغورځېد او هغه اور چې کوم دی دوی استمړه کړل او یا داسې په روایتو کې چې راځي چې دیو د دیو ګڼو فرشتو د خپو اوازونه واورېدل دوی دومره ویرېدل چې د هغه یېرې د وجې نه ایسته مړه شو او دا مرګ چې کوم دی دا اجلي مرګ نه و بلکې دا اصل کې الله رب العالمین دیو له سزا ورکوله ځکه بیا موسی علیه السلام چې کله دیو مړه شو موسی علیه السلام الله تعالی شت کو یا الله دا اوس بیرته راژوندي که ځکه راژوندي که چې دا خو ما د قوم مشران او چونې دا خلک رابولي
نو تاسو دا بني اسرائیل خو اسیم پروپاګانډست خلک دي اسیم پروپاګانډې کوي نو دا به وایي چې دا خلک دی بولیو د مرګ دپاره زموږ مشران یې مړه کړو لهذا دا څنګه پیغمبر دی بیا به ښه به مخالفت کوي یا الله زما د بدنامۍ ذریعه ده نو یا الله ته یې بېرته راژوندي کړو الله رب العالمین بیا دې بېرته راژوندي کړو صحیح روایت هم دا دی نو لهذا دې خلکو د الله بېادبي وکړه د الله په شان کې ګستاخي وکړه نو په دې وجه باندې الله مړه کړه او بیا بېرته راژوندي کړو دا بېرته راژوندي کول چې کوم دي نو دا نعمت دی الله وایي ګوره ما مړه کړئ خو د هغې باوجود مې بیا هم ستا توبه قبوله کړه پیغمبر دعا مې ورته قبوله کړه او بېرته مې راژوندي کړو په دې کې دا یوه خبره ده چې لن نؤمن لک موږ هرګز په تا باندې ایمان نه لرو سره دې نه چې موږ مؤمنانو نو دا خبره ډېره خطرناکه ده په احادیثو کې د دې خبرې نه د دې امت دپاره خصوصا منع شوی ده چې کله کله موږ وایو هلکه ما دا کار وکړو نو زه به کافر یم زه به مسلمان نه یم موږ کوو که نه دا خبره په جذباتو کې کله راشو نو که بیا چېرته دا خبره مو د صدق د زړه نه کړي او د هغې دغه کار موږ ونه کړه بیا نو دا یو قسم موږ لکه څنګه چې قسم ماتېږي دغه شان په دې انسان کافر کېږي په حدیثو کې تمه نه راغله لهذا دا خبره کول نه دي کول پکار یا دا چې موږ دا وایو چې الله دې ما د ایمان نه خلاص کړي ما دا چل وکړو دا خبرې کول چې کومې دا د ایمان دپاره خطرې یا دغه شان پر طلاقو کې خلک ډېر زیاته بیا دغه کوي چې را په ماري په 3 طلاق باندې ښځه طلاق کې ما دا چل وکړو بیا ورته ګپ ښکاري حق کارونه بیا کوي لهذا په دې څیزونو کې ایمان چې کوم دی دا مضبوط څیز هم دی خو دا ډېر زیات معمولي څیز هم دی په معمولي څیز باندې ایمان دا د سړي نه ځي هم د دې وجې نه خو نبي علیه السلام فرمایي چې آخر زمانه کې چې کوم دی ته به یو سړی یینې چې یمسي مؤمنا ویصبح کافرا ویصبح مؤمنا ویمسي کافرا د بیګانه به ته ګورې ښه به مؤمنې که ښه به مسلمانې خو چې کله سهار شي بیا به کافر شوی او چې سهار ته ګورې ښه به مؤمن خو ماښام به بیا کافري دا داسې نه چې لکه اقرار به یې کړی چې زما کفر وکړو خو دا خبرې به تېره کفر وځي جهالت به راشي علم به ورک شي خلک به د قرآن د سنت نه ځان نه خبروي نو د جهالت خبرې به کوي د جهالت په وجه دته او پته هم نه ایمان به دې تلی نو لهذا دې خبرو نه ځان ساتل پکار دي چې ما د الله د ایمان نه خلاص کړي او یا به زه سره مسلمان نه یم او دا خبرې چې کوم دي نو دا د ایمان دپاره خطرناکې دي د دې نه ځان ساتل پکار دي نو وایي یاد که هغه وخت قلتم چې وویل تاسو ای بني اسرائیل یعنې ستاسو پلارانو دغه وخت بني اسرائیل خو نه خو دیو پلارانو یا موسی چې موسی علیه السلام لن نؤمنا موږ هرګز ایمان نه لرو نه راوړو لکه په تا باندې یا هرګز یقین نه کوو په تا باندې حتی تر دې پورې نر الله چې موږ وینو الله رب العالمین لره جهرتن بالکل ښکاره چې موږ ته الله راښکاره شو موږ الله وینو فاخذتکم الصاعقه ونیولی تاسو لره تیزې چغې وانتم تنظرون او تاسو کتل د عذاب ته څه شي تم کتل نو یا دا چې د عذاب را روانو نو معنی دا چې تاسو د عذاب ته کتل چې د عذاب هم را روان دا ډېره غټه سخت دی دا سړی چې څوک راولېږي ډایرکټ سړی په کمره وولي دا دومره خطرناک نه وي خو چې داسې لاس سره باندې اړولی وایي چې ولم دي او ته ورته ښه ګورې نو دا ډېر خطرناک څیز وي نو د عذاب چې را روان نو دې ولیده دا ول الله سمه سزا ورکوله او یا دا چې دا داسې خو نه وه چې په یو ځل ټول مړه شو خو څه به چې مړه کېدم دا کوم چې ژوندي وم دې ورته کتل دا یو بل به یې لیدل او یا دا چې تنذرون د اصل کې د انذار نه دی د انتظار نه دی نو معنی دا چې د عذاب راتن تاسو ته په انتظار باندې وایي ځکه هلته موسی علیه السلام ته وایي چې د عذاب را روان دی تاسو د عذاب په انتظار باندې وایي او چې کله انتظار سړی کوي د عذاب او د سختۍ نو دا ډېره زیاته سختۍ نو الله رب العالمین ورته فرمایي چې دا هر څه باندې وشو خو انعام بیا دا واورئ چې ثم بعثناکم بیا تاسو ما را ژوندي کړئ من بعد موتکم وروسته له مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کوئ زما شکریا ادا کوئ شکریا ادا چې د الله تابعداري وکړئ د پیغمبر تابعداري وکړئ خو د هغې باوجود چې کله به دوی د عذاب نه خلاصېده نو بېرته بیا قشانتي په خپل کار پسې بیا ورپسې کېدل نو دې بني